السلام علیکم ملګرو، تاسو به لیدلی مفتی محمد ندیم صاحب او د هغه ملګرو اکثر سری ټوپۍ په سر وي. نو یو چا اعتراض کړی دی په مفتی محمد ندیم صاحب باندې چې دا سره ټوپۍ په سرول دا ناجایز ده، دا جایز نه ده. نو ملګرو، د عقیدې د جنګ نه خبره ټوپۍ لراله، خلک دومره پریشانه دی چې د عقیدې میدان یې بیاللی دی او د عقیدې یعنی علمی میدان کې د عقیدې جنگ یې بیاللی دی، مقابله نشي کولی. نو اوس د مفتی محمد ندیم سے په ټوپۍ باندې هم اعتراضات کوي. نو راشئ واورئ، جواب یې واورئ. د جواب بادشاه د دلیل مولا مفتی محمد ندیم صاحب دا جواب واورئ. نو اوس دیو د سرو ټوپو نه هم هېرېږي. مونږ سره به کله کله خلک باز شروع کړي، مونږ ته دلیل یې څه دی؟ دغه ته تللی وم دیر ته به دلته راته یو مولي صاحب وایي هلته د پنجپیرانو یوه مدرسه ده. بله بل ورځ د دې مدرسین خپلو کې لګیا وو، بحث یې کوو په دا سابقه باندې، زموږ په خلاف لګیا وو. ما ته ویل چې یو طالب راغی دی تاسو سره ټوپۍ، طالب زموږ به طالب سره ټوپۍ په سر وه، توره پګړۍ یې وهلې، غټ ویښتان یې. نو بس د هغوی خیال دا و چې د ده شاګرد راغی. ما ته بس موضوع مکمل بدلاوه چې و عذاب قبر ثابت دی او دا دي او دا دي، ویل زموږ نه هم پسې ور واوښتې ده. نو اوس دیو د سرو ټوپو نه هم هېرېږي. مونږ سره به کله کله خلک باز شروع کړي، مونږ ته دلیل یې څه دی؟ نو مونږ ورته مونږ خو یې نه فرض ګڼو، نه واجب ګڼو، نه سنت ګڼو، نه مستحب ګڼو. او دغسې دلته داسې مشکل دی. ما به کله ټوپۍ واغېستله نو طالبانو به راپسې بیا بدلول هغسې. نو څو مدرسو نه ما ته جواب راغلی، زموږ د خپلې مدرسې نه، زموږ د مفتي صاحب زما نه مخکې تاسو خبرې کړې، ده راپسې جواب راوړی. ما ته چې خدای لپاره دا کلر نور مه بدلوه، اوس دا یو وسات تیل ته بدل کړي. نو طالبان یې هغه مور نه پلار نه ماشومان وي، په زور پیسې اخلي. هلته لانجې یو 500 200 جمع کوي، ته پسې هغه کلر واخلي، ته یې بدل کړي، ورپسې بیا بل اخلي، لوی مشکل جوړوي. نو ما غیر دیو د وجې نه د سور کلر شو، ورپسې دا میلاوېدې. نو اوس خو بیا تقریبا چې په هره ضلع کې به د خلکو کاروبارونه شروع کړه. نو څه کله د تېر کال ما بیا کوشش وکړو چې بدل کړم، ځکه 500 روپۍ شی یې په 300 روپۍ ظالمان ورکوي. نو بر خو بیا ما یو ته ویلم چې کله دې به دلایل وکړه، بیا درته به دلایلو سره هم ثابت او بخاري مسلم کې حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی والی حلة حمراء، سور لباس یې اچولی، اگر چې پکې تورې تورې لیکې هم مکمل سور نه و. بیا وروسته علما دغه کوي تطبیق کوي چې بلکې رسول نه منه راغلی ده. هلته په خپله دا د بخاري مسلم متفقون علیه روایت دی، حدیث دی. سور لباس اچولی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا ټوپۍ چې ده په لباس کې راځي مستقل دلایل نه لري. ونه زه به ستانه بیا مطالبه کوم، تاسو چې دا سپینې به سر کړي تورې مستقل د دې لپاره ماته حدیث وښایي، نشته د دغې لپاره. خو اوس دغه په لباس سره به یې ثابتې. نو چې په لباس سره یې ثابتې، نو بیا دا سرم سور لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی. زموږ خلکو زموږ ملیانو بعضې څیزونه دغسې په معاشره کې حلال څیزونه موږ حرام ګرځولي دي. اوس زموږ معاشره کې به دغسې تور لباس به دې واغوستو، د عوامو به دومره بده ګڼل لکه ملا چې کفر وکړي راسره. زموږ ملیانو کې به د اوس هم مقصد بد نظر ورته ګوري کې زموږ بعضو کتابونو تور لباس ته مستحب لیکلی دی. زموږ د سنت بعضې کتابونو رسول الله صلی الله علیه وسلم متفقون بخاري مسلم دومره روایتو کې شته تور څادر یې اغوستی او هغې به د نقش و نګار شوی و، هغې د الله پیغمبر استعمال کړی. موږ ټول عمر د نبي علیه السلام جان خلکو ته څه پیش کوو؟ بس ساده کپړې اغوستې وې، په هغې کې دغسې دغه لګېدلي وو، هسې ورته پیوند یې لګېده وو، کور کې چولنه بلېده وو، نهار وو. موږ ټول عمر دا ژوند تېر کړو. دا ژوند نه پیش کړو، دا په کور کې مزدار پخلي شوي دي، چیلي پخ شوي دي، دغسې په دغه غوښه به یې دغسې خوړه په چاړه به یې کټ کړو. دا څه لپاره وو؟ موږ دا ژوند نه پیش کړو رسول الله. موږ ټول عمر د سادهتوب ژوند پیش کړو د نبي صلی الله علیه وسلم. نو بهرحال بعضې څیزونه دغسې وو چې جایز و، موږ موږ خلکو ناجایز ګرځول. بهرحال اولنی تعریف تاسو زده کوو، توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين